زمانې په قرآن او تورات او انجیل او زبور څلور واړو کتابونو قسم چې مولانا اوس الحمدلله روجه لري. نو مفتي صاحب او څه داسې قسم ماته نه نو چې ستاسو خوا کې نه دی راځي د دوه ملګري دا خبرې اول واورئ نو وروسته راسره بیا خپل رایه لازم منشن کوي. عمران خان یا د نواز شریف یا زرداری یا د ګنډاپورو دی به د درو ورځو کې د منځونو یقیني طریقې سره کړي وي. نه جی نه نشم ته ماته دا قرآن او قسم خوړی شي چې شهباز شریف یا نواز شریف یا زرداری یا ګنډاپور یا عمران خان به اوس روجي. نه جی نه دا قسم زه ته دا قسم خوړی شم چې د مولانا اوس روجه ماشاءالله ماشاءالله مفتي صاحب دا یو خبره ډیره زبردست وکړه خو مفتي صاحب تاسو سره خبره زه ته اوس دا قسم خوړی شم زمانې په قرآن او تورات او انجیل او زبور څلور واړو کتابونو قسم چې مولانا اوس الحمدلله روجه لري. نو مفتي صاحب او څه داسې قسم ماته نه نو چې ستاسو خوا کې نه دی تاسو به څنګه قسم کوئ شریعت هم دلیل غواړي. عالم دی جی ته د خپل جمعات مولا ستا خوا کې او نه جی ته به قسم خوړی شي چې روجه شته نو ته به څنګه خورې او دا د شي عالم ته د خپل جمعات په خوا مفتي صاحب غیر کړو الله ته د خپل جمعات په ما څنګه قسم خورې. یاره عالم دی او مفتي صاحب یو خبره ماته په خبر کې یو ملګری کړی و ګرانه یو تفوس دا کومه چې ته په څه پروف سره دا خبره کې او دا قسم خوري ځکه چې ستا د مشر اصلیت په 2022-23 کې حل ښکاره شو کله چې دی د پی ډي ایم سربراه شو او د پاکستان د موجوده حالات هم د هغه د وجې نه داسې ګډوډ روان دي چا چې د پاکستانی نوجوان د مستقبل سره لوبې کړي دي د چا د وجې نه چې د پاکستانی یو شمیر نوجوانان یا ځوانان د بهر ملک په تلو باندې مجبور شوي دي چا چې د پاکستانی نوجوان د یو اهم ډیګرۍ تعلیمي ډیګرۍ نه یو د پیسو رسید جوړ کړی دی د دغې ذمهوار نو دا خو صرف په دې نه ده چې ته راشې او د کیمرې د وړاندې قسم وخورې چې هغه مونځ کړی دی فلانې نو جنت خو نه صرف په مونځ میلاویږي او نه صرف په تسبو او په ذکر بلکې دا ستا د زړه سره دننه چې کوم پایټي تقوا ده دې نه علاوه ستا سره کوم اختیارات دی او دا ته صحیح طریقې سره استعمال کې د پبلک دپاره نو دا ته اصل د جنت حقدار شولي. خپل رای را سره ضرور منشن کړئ البته یو ځل درته بیا ویم چې د خپل بیان په وجه باندې ځان دپاره د خسارې ګټه کړې ده.